ډېر محترم مسلمانانو داسې یو غټه او طاقتوره وظیفه راته نن ښیم انشاءالله چې تاسو په دې وظیفه باندې عمل یو پیره په زندګۍ کې کو صرف یو پیره او دا عمل مو کو انشاءالله ستاسو زندګي کې به الله تعالی خوشحالي راولي او انشاءالله زه به ستاسو ذمهوار یم د خیره سره انشاءالله څوک د چا هم ذمهواري نه لي محترمو خو لیکن نن در زه هغه حقیقت ښکاره کوم هغه وظیفه راته وایمه انشاءالله چې ستاسو په زندګۍ کې تبدیلي رانله ستاسو په زندګۍ کې خوشحالي رانله ستاسو په زندګۍ کې چین سکون راحت رانلی ستاسو پریشانیانې الله جل شانه خود به خود ختم نه کړي نو محترمه بیا تاسو ته چې کومه خبره ما وکړه هغې خبرې زه ذمهوار یم انشاءالله الله تعالی به ضرور ستاسو په زندګۍ کې تبدیلي راولي صرف په دې وظیفه باندې عمل وکړه دا وظیفه د ځان سره محفوظه که او په ټوله زندګۍ کې یو فره انشاءالله په دې وظیفه باندې عمل وکړه انشاءالله ستا زندګي به په ګارنټۍ سره بدلیږي ستا زندګۍ ته به سکون میلاویږي ته چې څه غواړې هغه راحتونه به ته الله جل شانه درکوي محترمو راځئ دا وظیفه را سره پوره وروئ د زړه په سترګو په یقین را سره وروئ انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجتونه ستاسو مشکلات ستاسو پریشانۍ ستاسو غمونه کم حاجت چې هم ستاسو دی هغه نه پوره کیږي هغه به الله جل شانه پوره کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویاندو ها مسافر کم چې بهر وطنونو کې دی الله تعالی دغه مسافرو له ډېر خیرونه ورکړي ډېرې بدلې دی ورته ورکړي ډېرې خوشحالۍ دی ورته ورکړي محترم مسلمانانو نن زمونږ بهترینه وظیفه ده بهترینه اسان کار دی دا وظیفه انشاءالله تاسو وکړئ خو د هغې نه مخکې دا خبره په غور سره واورئ حد دماغو ته خالی کوئ یو خبره صرف واورئ رسول الله مبارک فرمایي چې کم کس هغه یعنی دنیا خپل کفیل وګرځوي صحیح شه یعنی دنیا نه خپل ځان راټول کړي ښه څه شی رسول الله مبارک فرمایي مفهوم یې داسې دی چې دنیا نه ځان راټول کړي بس په قدر ضرورت خپل رزق ګټي صحیح شوه او د الله تعالی اطاعت شروع کړي بندګي شروع کړي نو رسول الله مبارک فرمایي ویدله به الله تعالی د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه وي ها یعنی په رزق کې صرف ډوډۍ نه راځي په رزق کې د ښې بنګلې نه واله د ښه ګاډي پورې د ښه بیبي نه واله تر د ښه جاګیردار او ښه نوکرداره پورې ها دا ټول څیزونه په رزق کې راځي ها څه چې په دنیا کې دا ټول په ټوله رزق دی او څوک چې دنیا ته خپل ځان ورکي یعنی دنیا ته خپل سر ټیټ کي نو رسول الله مبارک فرمایي چې الله تعالی بیا دا انسان دنیا ته حواله کي بس دا خبره ذهن کې کېدوئ څوک چې دنیا نه خپل یعنی خپل مقصد دنیا ونه ګرځي خپل مقصد آخرت وګرځي نو الله تعالی به دله داسې ځای نه رزق ورکړي چې د وهم او ګمان کې هم نه راځي دویمه خبره دا ده چې څوک دنیا ته خپل سر ټیټ کي یعنی دنیا پسې ولګي دنیا یې د مقصد شي نه حلال نه حرام نه مونځ کړی نه څه نو دنیا ته به الله تعالی دا انسان حواله کړي صحیح شوه اوس خپل اصلي مقصد ته راځو اصلي خبرې ته راځو محترمو اصلي کومه چې زموږ خبره ده نو هغه تاسو ډېر په غور او ډېر په فکر سره واورئ صحیح شوه ډېر په توجه سره یې واورئ او په دې خبرو باندې انشاءالله زه عمل کوم تاسو پې عمل وکئ ګوره د انسان په زندګۍ کې چې کله ګناهونه راشي که نه د دې انسان زندگی تباه او برباد کیږي ها د دې انسان په زندگی کې چین سکون راحت نه د دې انسان چې د محترم مسلمانانو د هغه مشکلات پریشانۍ په غمونو تکلیفونو په د باندې راځي خو چې کله انسان په دې یو وظیفه عمل وکړي نو انشاءالله د دې زندگی به ښکلي شي د تمام حاجات په الله تعالی پوره کړي صحیح شوه خو کو چېرې د دې سره ستاسو دا وظیفې باندې تاسو ټول په ټول عمل په دې وظیفه باندې وکړو یعنی په یو خبر هم داسې نه وه چې په هغه ستاسو یعنی تاسو پې عمل په یو خبر هم ونه کړو نو بیا کو ستاسو یعنی په ټولو خبرو هم عمل وکړو بیا هم ستا په زندګۍ کې خوشحالي رانله نو محترم بیا به صبر کوو صحیح شوه ځکه الله تعالی فرمایي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صحیح ده که نه صبر او حق سره به الله تعالی تاسو امداد کوي تاسو غوږ شئ ها ګوره هغه ګناهونه چې هغه د بغیر د توبې نه معافېږي موږ چې ورته غټ ګناهونه ګناه کبیره
هغه ګناهونه ته بیانوم. دا ګناهونه پرېږدئ وایي. ښه تاسو به انشاءالله دا نوي اورېدلي. هغه ګناهونه چې بغیر توبې نه معاف کېږي، هغه ګناهونه چې ګناه کبیره ورته ویلی کېږي. یو واړه ګناهونه، یو غټ د غټ ګناهونه ته بیانوم. لومبنی قتل کول، څوک په ناحقه قتلول. دویم نمبر زنا کول. ښه نو زنا یوازې د یعنی اندای محسوسه نه دی چې ته خپل حاجت او شوق پوره کړي. زنا د سترګو هم ده، د غوږونو هم ده، د ژبې هم ده. صحیح شوه؟ نو دې ګناهونو نه ځان وساتئ. دریم نمبر اغلام بازي کول. څلورم نمبر شراب څکل. پنځم نمبر غلا کول. شپږم نمبر په چا تهمت لګول. ښه اکثر په نارینه په زنانه په دروغه تهمت لګوي. یو کار په زنانه کې نه وي څوک پې لګوي، یو کار په هلک کې نه وي هغه باندې تهمت لګي. دا غټه ګناه ده. او رښتینې ګواهي پټول، مطلب ته یو څیز باندې ګواه جوړ شو، هغه پټول نه، هغه ښکاره کول چې دا کار دی ښه، اګر که ستا پکې سر لړ شي. اتم نمبر چې دی نو په دروغه قسمونه خوړل. دا ګناهونه موږ کې ډېر زیات دي. په دروغه په وړه وړه خبره موږ قسمونه خورو په دروغه باندې. نهم نمبر د چا مال اخیستل په ناحقه باندې. لسم نمبر سود کول. ښه سود نه دی، دا ډېره عظیمه ګناه ده. سودخور ته الله تعالی د سیټ نه دغه اعلان جنګ الله تقریبا الله تعالی فرمایي چې دوه کسان د زما اعلان جنګ دی. یو سودخور ته، یو عالم چې په ناحقه ورسره څوک حسد ساتي، بغض ساتي. یعنی دا عالم هو صحیح عالم مولی، لیکن څوک سره جګړې کوي، څوک ته رد بد وایي، څوک ته کنځلې کوي. هر عالم چې وي نو هغه ته څه شی کول، هغه ته الله تعالی ورته اعلان جنګ فرمایي. یولسم نمبر د یتیم مال خوړل. دولسم نمبر رشوت اغستل. ها رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے. ها حدیث مبارک کې راځي رشوت اغستل څه شی دی؟ دا غټه ګناه ده. او په دروغه حدیث بیانول. او څوارلسم نمبر قطع رحمي کول. ها قطع رحمي دې ته وایي چې ته رشتې کټ کې، کله د خور سره پښتوګانې کې، کله د رور سره پښتوګانې کې، کله د ترور سره کې، کله د ماما سره کې، کله د ښځې سره کې، کله د چا سره، کله د چا سره رشتې ختمې وي، زما سره غم خادي پاتې. دا ګناه کبیره ده. د انسان په عمر او په زندګۍ کې به برکت نه وي دا څوک چې دا رشتې کټ کوي. پنځلسم نمبر د رمضان روجې هغه خوړل. شپاړسم نمبر په ناپ تول کې کمی کول. ښه او اوولسم نمبر په فرض منځونو، یعنی فرض منځ وخت په تقریبا په یو نیمه بجې د ماسپښیني، خو اکثر نوجوانان، اکثر زنانه وروسته یا لیټو کې په عذر په بنا باندې مخکې وروسته کیدی شي، قضا کیدی نه شي، وروسته مخکې کیدی شي، لیکن په وخت مونځ چې څوک مخکې کوي یا وروسته کوي قصدن عمدن، نو دا ګناه کبیره ده. دا سړی به بغیر توبې نه معاف کیږي. اتلسم نمبر زکات نه ورکول. ښه اکثر خلک په دې غلط محفلۍ کې مبتلا وي، چاله جوار وشي، چاله غنم وشي، یا چاله تماکو وشي، یا اوږه وشي، هر څه شی وشي، یا سبزیانې وشي. دی وایي چې څوک ورته وایي زکات ورکړه یا عشر وکړه، دی څه وایي په ما باندې خو قرضونه دي. نو زکات د قرضونو سره تعلق ساتي، چې چا باندې قرضونه وي په هغه زکات نه دی فرض. یعنې لومبی دی خپل قرضونه، خو چې په چا باندې عشر یعنی په هر فصل کې شلم من ورکول، دې ته عشر ویل کېږي. یعنی مطلب غنم دی وشو په هغه کې شلم من دی، جوار دی وشو په هغه کې شلم. نور لستاسو شلم الله له ورکه، یا نور لس بوجۍ ګوړه تاله وشوه، شلمه بوجۍ الله له ورکه. یا مثال په طور شل دړی غنم وشو، یوه دړی پکې الله تعالی له ورکه. صحیح شو؟ دغه رنګې دغه معامله ده. صحیح شوه؟ بل چې دی یو صحابي ته رد بد ویل، د هغه په شان کې ګستاخي کول اکثر زمونږ په دې زمانه کې ډېر کېږي، الله دې معافي وکړي. او بل دا شلم په چا باندې جادو کول. ښه دا ښځې په یو بل باندې جادو کوي، څوک په چا جادو کوي، څوک په چا، دا ګناه ده، ګناه جادو کول. او 21م نمبر قرآن یادول او بیا ایرول. موږ قرآن د سره راخلو نه الله دې معافي وکړي. او 22م نمبر چغلي کول. ښه چغلي پیژنئ که نه؟ چغلي یو نه یو ته خبره کول، بل نه بل ته خبره کول، خلک په یو بل منځ کې جنګول، دا چغلي اکثر زنانو کې دا ډېره وي. الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي. او 23م نمبر ښځه د خپل خاوند نافرمانی کول. کومه ښځه چې د خپل خاوند نافرمانی کوي که نه، دا ښځه په ګناه کبیره کې مبتلا ده. دې ښځې له زر تر زره توبه ویستل پکار دي، بغیر توبې نه دې ګناه نه معاف کیږي. او 23م نمبر د الله تعالی په ذات او په صفاتو کې څوک شریکول.
یعنې دا ویل چې ماله خو په خېټه دړ د الوګانو راوست یا پلانکي یا ډنګرۍ یا د بل چا نه امداد غوښتل. او 25 نمبر دروغ ویل. الله دې معافي وکړي، دا ډېره غټه ګناه ده. انشاءالله ټول به ترې توبه وباسو دې ګناهونو نه. دروغ نه دی، موږ په ګپ کې هم دروغ وایو، دروغ ووایو بیا څه وایي ګپ هم ولګوو. نو دې ګناهونو نه انشاءالله تاسو ته چې ما ذکر کړه تاسو په ذهن کې به راغلي قتل کول، زنا کول، شراب څکل، دغه غلا کول، په چا تهمت لګول، ګواهي پټول، په دروغ قسمونه خوړل، د چا مال په زبردستۍ اخیستل، سود کول، د یتیم مال خوړل، رشوت اخیستل، په دروغ حدیثونه بیانول، قطع رحمي کول، رشتې کټ کول، د رمضان روژې نه نیول، په ناب تول کې کمی کول، فرض منځونه د خپل وخت نه مخکې وروسته کول، زکات نه ورکول، د صحابي په شان کې ګستاخي کول، په چا جادو کول، قرآن پاک یادول او بیا هیرول، چغلي کول یعنې غیبت